دویمه ولا تنس نصیبک من الدنیا. اوس یو سړي ذهن ته دا راغلو چې الله پاک ټیک دی ما ته مال راکړی دی، الله رب العزت ما ته وایي چې آخرت جوړ کړه دا ټول مال به زه صدقه کړم خیرات به کړم به زه به خیر ته ناست وم. نه، شریعت درته دا وایي چې ولا تنس نصیبک من الدنیا، چې د دنیا کې ستا کومه حصه د دې مال نه مقرره غځان ته ایثاره کا، اخلاص کې به د هر څه نه ځان نه خلاصوي چې داسې یو جذبې کې راشي چې غونډ کور صدقه کې بیا چې ماښام شي کچکول در اخستی او خلکو پسې ګزې ټوکرۍ کې پیسې راغونډې دي نه د شریعت منې کېږي. دومره مال ځان سره پرېږده چې ته چاته محتاج نه وې. نور چې تا دنیا کې کومه حصه ده خپل ضرورت مطابق هغه استعمالوه، خپل لباس، خپل خوراک سکاک، رهن سهن، خپل آرایش زیبایش او چې کوم ستا کور ضرورت یې هغه ټول دې نه پوره کوه که نه. دې شریعت حکم کړی دی ولا تنسا نصیبک من الدنیا. دنیا کې ستا خپله کومه حصه ده مال هغه حصه ایثاره که هغه ما صدقه کوه. یعنی دا معنی چې په یو ټایم باندې ټول مال صدقه کول ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه کړي هغې د هغې درجې ایمان و. ستا ایمان د هغې سطحه دی نه دا نه چې هر څه صدقه کې بیا وروسته ځان ته دړې دړې کنځلې کوي چې کومې صدقې دې کړي هغه خدای پاک درته په صفر باندې بدلېږي. ولې صدقې پسې شرط هم دا دی چې وروسته په هغې صدقې خیمانه نه وي، چې هغې صدقې باندې خیمانه شي نه هغې صدقې بیا څه ضرورت دی؟ هغې باندې کم اجر تا ته میلو شي هغه اجر एकदम صفر شي.